Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مظفر شاه بچا. ګرانو کتونکو، څنګه چې ستاسو سره موږ واده کړي وو چې تاسو به د سوات سیل درکو د روژې مازدیګر او ماسپښین به تاسو ته ښیو، نو د هغې پروګرام یو کړی د نن موږ په دې ټایم کې ولاړ یو د مټې په بازار کې، او داسې به ګرانو کتونکو موږ په مخه باندې ځو، د مختلف ملګرو سره به ګپ شپ هم لګو او تاسو ته به دغه ټولې نظارې د MP په سکرین باندې ښیو. نو تاسو ګرانو کتونکو زموږ سره اوسئ، موږ به داسې په مخه باندې ځو او دغه ټولې نظارې به تاسو ته د MP په سکرین باندې ښیو. څنګه چې ما تاسو ته وینا وکړه چې زموږ سره د MP نیوز چې کوم ټول ټیم دی هغه زموږ سره د جمیل احمد مې په دې ټایم کې راټینګ کړی دی، په اوبو کې ایله تشتي وهلی. نو جمیله څنګه چکر دې را لګولی دی د MP سره؟ څه خوندونه څه مزې دي د چکر نه واخیستی روژې به دې ماسپښیني کې؟ ډېر زیات خوندونه مې ورته واخیستل او دا زما پیله ځل او بل دا چې روژه نو په روژه کې سړی ته د اوبو هغه احساس په وجود باندې خوږې خوږې لګي په ځان باندې. ګرانو کتونکو، څنګه چې د لرې نه تاسو ولیدئ چې طلا خانم زموږ سره ده، څنګه چې موږ تاسو ته ووایو چې د MP نیوز ټول ټیم په چکر باندې راوتی دی او دغه چکر به نن تاسو ته ډالۍ وي د روژې به دی ماسپښین کې. نو طلا خان چیل ته راغلی د مدین نه بره، دا یو نوې علاقه ده، موږ یې خپلو کتونکو ته ایکسپلور کوو، ښیو ورته چې که بیا څوک راځي نو دا به هم ډېر زبردست ځایونه دي. څنګه څه مزې څه خوندونه دې ترې واخیسته؟ جی بالکل دا ډېره ښکلې علاقه ده او مونږ خو د اوبه چې کومې ولیدې دا بالکل داسې دی لکه د واورې، زما یقین دی د واورې به هم دلته نږدې. تاسو کتی شئ ګرانو کتونکو، موږ به تاسو ته مخکې ته وښیو هم، او د دې د نه ښکاري خو ډېر کم په نظر باندې راځي. کیمرې ګورئ که راټینګ کړي، بله پکې نوټ کړله چې ځای په ځای باندې د میانو دا فارمونه دي او ډېر زیات دي، او د ټراوټ میانو ټراوټ میانو دغه دي فارمونه دي، مې دلته ډېر سیوا دی. انشاءالله بیا بوزه کې به مونږ بیا راځو او لکه هغه به خپل پروګرامونه کوو بیا دلته. دا ځای زما ډېر خوښ شولو. او طلا خان اوبه یې داسې دي چې سړی پکې 15 منټه نشي ودرېدی. ما خو اوس د بالیجان ته مې وایم یاره دا خو روشن دماغه ځای دی، مې زموږ دا مازغه خو بیخي روشن شول. دا خبره بالکل صحیح ځکه ده چې ګرانو کتونکو کله چې سړی په قدرتي حسن کې ودرېږي او قدرتي نظارې وي نو انسان هم د قدرت دغه ته حیران شي او هر څه ورسره کولاو شي. طلا خان نور هم څه ویل غواړي؟ دغه هو د مرض هو دی نو زه خو یاره پکې ډېر بالکل برابر یم، بالکل لکه بالکل ایکټ یو شوم.
بالکل د سره دړه او هغه هر څه د معدې هغه مسلې او ټولې به کې چې د ټول نه مخکې خو د طلا ډېره مهرباني چې مونږ د خپل پروګرام کې انویټیشن راکړو او مونږ یې انوایټ کړو نو د طلا ډېره زیاته شکریا ادا کوو بل دا علاقه تاسو کته او خاص کر به مونږ په دې دا اوبه په مینشن کو اوبه تاسو وکتې زه خو داسې شوی وم چې ګس جبه مې راوته خو چې دلته مې اودس چردام وکړل او مونځ مې وکړو او دا مخ لاس مې وینځل او دا یخته او هر څه مې لامده کړو نو داسې لکه ما چې اوس پېشمني وکړو لکه بالکل ښه فرېش یم داسې مې کتې بالکل د دې ځای ډېرې یخې اوبه دي او دغه مونږ هم ټولو ملګرو ووایي چې ډېرې مزیدارې اوبه دي ګرانو کتونکو داسې مخ په وړاندې باندې ځو او نور نظارې به هم تاسو ته ښیو څنګه چې مونږ تاسو د مدین نه بره چیل ته او بیا داسې په بره دې علاقې ته شنکو وایي نو داسې مونږ په بره راوختو شنکو دا یو علاقه ده او دا ټول علاقه چې د ګرانو کتونکو نو دا د ټراوټ میانو په حوالې سره پیژندلی کېږي او د دې دغه میان ډېر زیات مشهور دي په دې ټایم کې هم مونږ یو فارم دی د میانو او تاسو کتلی شئ تاسو په دې ویډیو کې وکتلو هم چې میان پکې دي نور به هم تاسو ته ښیو خو د دې فارم چې کوم مالک دی هغه زموږ سره په دې ټایم کې ناست دی دا سره یو څو خبرې کوو وروره پهله خو راته خپل نوم ووایه او بیا درته په دې خپل پروګرام کې هرکلی وایو جی زما نوم سرنزیب دی او د شنکو په پیتاو باندې مشهور وي سرنزیب بھائی دا راته ووایه چې د څومره وخت نه د دې میانو د دې فارم دا کاروبار کوئ دا تقریبا د 2013 نه مونږ شروع کړ دی نو انشاءالله ډېر سخت کامیاب شوی دی او ډېر زبردست کامیابیږي هم دا راته ووایه چې د دې د نسل راځي د کوم ځای نه بیا تاسو د دې د خوراک او داسې حساب کتاب دی ورته کوئ زما یو ملګری دی سید رحیم نوم دی زیات په دې کراچۍ کې پاتې کېږي که نه نو هغو زیات د بچي د پخپل هم دلته هګۍ غورځوي او دغه میانو هګۍ وباسي دلته دغه جوړ کړ دی فارمونه او زیات یې چترال نه راوړي جي چترال نه راځي دلته کې بیا مطلب خلک واخلي او خپل دغه کوي د دې د خوراک څه حساب کتاب دی دلته تاسو ورکوئ څه خوراک دا داسې یو خوراک ته په دې دغه کې جوړوي په دې منګلور کې نو هغه موږ غورځوو نو دانې تیار راوړي او تیار دا راته ووایه چې کله دې تاسو واخلئ د بچي نه یا د هګۍ نه چې د هغه ټایم نه واخله بیا د لویېدو پورې د دغه ټایم نه واخله د اخره پورې به د باندې خرچه څومره راځي او بیا چې تاسو بازار ته یوسئ نو څومره قیمت څومره په دې باندې ډېر راځي خو مرض پې را نه کړي نو انشاءالله دا بیا فایده کوي که مرض پې را کړي نو بیا خو تاوان دی فایده خو اوس هم په 3.5 زره باندې 4 دړۍ دغه دی خوراک دی د دې هغه 3 ورځې دیونه نه کېږي نو دونه سخت خوراک ګران دی نو که مرض را نه کړي نو انشاءالله بیا فایده کوي که مرض راغلی بیا تاوان دی تاسو د دې مرض د ذکر کوئ نو د دې نو ما ته داسې اندازه لګي چې مرضونه پرې راځي او مرض خامخا راځي جي کله مرض راشي نو لکه مطلب تاسو چې څومره دانې اچولي لکه په 100 کې څومره پرسنټ بیا خرابوي درنه کم سے کم چې مرض راغی نو کم سے کم په 100 کې 25-30% خرابېږي خامخا خرابېږي بیا چې دوايان معانې ویکسین ولا ورکړو بیا به انشاءالله
هغه سره کنټرول کیږي. بله خبره دا راته ووایه چې ستاسو سره د حکومتي څه سپورټ شته دی یا داسې څوک تماشې لا یا د دې د مرض معاینې لا څه ډاکټران یا داسې څوک راځي؟ داسې څوک نشته. داسې په دې سرکاري په دې مدد سرکاري په اجرا کې دغه یي عدالت په دې پرایویټ په اجرا باندې نه وي. ځکه دا ډېر ګټه اجرا وکړه ګټه مسله بله کمره وځي دا اوبه وړي دي میان پکې وړي دي دا خو اوس لږ تالابونه پکې پاتې دي نور خو سیستم ټوټل ختم کړی دی. ٹھیک شو او دا ته وایي بیا ٹھیک شو نو د هغه باوجود حکومت پکې څه دلچسپي نه دی اخیستې. تاسو که غوښتنه تاسو پرس که کوئ چې د حکومت ستاسو دپاره وکړي نو تاسو به زموږ به د سکرین د حکومت نه څه غوښتنه کوئ چې ستاسو سره څه امداد وکړي؟ زموږ سره دا کوم چې دا اجرا چې زموږ سره تباه شوی دی زموږ سره په دې کې به امداد وکړي چې موږ دوباره دا اجرا دوباره به جوړ کړو په دې کې میان به دوباره سټارټینګ به واخلو. یو قسم له تاسو وایي چې زموږ سره د دې په دې کنسټرکشن کې حکومت مدد وکړي او د دې نه علاوه بیا یاره داسې په میاشت کې یا څه وخت پس ډاکټران راځي چې چیک اپ کوي چې یاره دا مرض پې نه راځي. خامخا چیک اپ خامخا پکار دی که نه چې مرض لپاره چې ډاکټران داسې سټارټ شول دا خو ډېره ښه خبره وشو. دوايانې به ګرانو کتونکو دا فارمرز چې کوم دي دوی به خپل راوړي خو چې دومره د حکومتي د دوی سره څه سپورټ وي چې ډاکټر راځي هغه چیک اپ کوي او هغه دوی ته ووایي چې یاره دې ته دا قسم دوايانې تاسو به دې ټایم باندې اچوئ نو د هغې سره به دوی ته دغه سپورټ میلاویږي او دا د ټراوټ چې دا کم میانو دا کاروبار دی دا به په سوات کې په مدین کې په بحرین کې او بیا داسې په دې نورو علاقو کې نور هم خور شي او دا یو ښه کاروبار دی یو هیلدي کاروبار دی خلکو ته به دې پیدې نورې هم میلاو شي.